أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. सूरत अल-फातिहा आयत नंबर 5। मख की आयत की नतीजा बयान शवे वाची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रबा मुंग खास ता बंदगी को और खास ता न मदद गौड़ू। बिया मुंग दा खबर कड़वा च इबादत के निहायत तजर्रो आजिजी द ताज़ीम पनियत बांदे द दो खबर अकीदा प ज़हन के सातल च रब्बुल आलमीन ज़मा तमाम हालात ना खबरदार दे और मा तनफ़ो ज़रर राकवलु बांदे हम कादिर दे। कलच इंसान दा दुआ अकीदे खपल ज़ड़ के साथी द चापा बारकी नुआगेता माबूद वेले कीगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान द नफ़े व द ज़रर वर्कवल वाला ज़ात अल्लाह मनी बल हिच शय न मनी। दगरंगे आलिमुल गैब ज़ात सिर्फ अल्लाह मनी बल सुख न मनी। उस दुआ तरीका खई इख्तिसार सरब बाज़ी खबरी कहू ज़का इबादत की नूरहुम तफसीलात दी। खुलासतन दल तवायु अलामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाई चाहता द दो सवालात मुख्तसर दो जवाबात मालूम शवल और जानी भी पोया को गोया के प तमाम दिन पोया शो और चाचे मुख्तसर दो सवालुनो जवाबुनो बांधे अमल उकड़ो गोया के प तमाम दीनी अमल उकड़ो। अव्वल सवाल दा दे मन ताबुद बंदगी बद चा कवे। द्वैम सवाल दा दे कैफ ताबुद बंदगी बसरंगे कवे। द पहलनी सवाल जवाब दा दे जो बंदगी बद रब को। द द्वैम सवाल जवाब दा दे जो द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीका वे कहो। बस दा दे दिन न छोड़ दे यो कस पदे दो सवालों पोया शो गोया कि प तमाम दिन पोया शो। द मुंग तासु च प खबर न पुईगू कल वयु मण यो मुला राता यो मसला कई बल मुला राता बल मसला कई चा पस रवान शु चर तलाड़ शु सबक नो आसान खबर दा दुमरा ग्रान न दा दो सवालुना याद का और बिया दे दा दो मुख्तसर जवाबुना याद का। सवाल दा दे च बंदगी बद चा को जवाब दा दे च अल्लाह। द्वैम सवाल दे बंदगी बद सरंगे दा अल्लाह को पक्कम तरीके वे को नो जवाब दा दे च द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीका न द यो बाबा तरीका न द यो मुला तरीका न द यो इमाम तरीका न दनिया तरीका। ढेर खलक रस्मुन और रिवाजुना कई अलग अदा दर्द चावेली ये रजी जमुंग न्याब अल्लाह सुचता वलो बस मुंगे अमला सुचता तब वे ददे पनिया बांधे वही रातला बस चे
صحیح عقیده والا انسانی هغه ته ډېر تفصیلات نه په خلاصم پوهیږي. بندگی به د رب کې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به کې. دا سه بنوي چې زما مشر به دا طریقه کوله، ما ته پلار دا طریقه ښودلې، ما ته استاد دا طریقه ښودلې. سو پوری چې په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ستا موس قابل قبول نه ده، ستا دعا قابل قبول نه ده، ستا حج قابل قبول نه ده، تا روزه قابل قبول نه ده. اوس دعا د رب نه بغواړو. قرآن وی تاسو دعا کوي اهدنا الصراط والمستقیم، او خیا مونتا اے ربا لارا نیغا صراطی مستقیم. بعض علماء د دې معنی کوي چې اهدنا په معنی دا استقامت ده. مطلب دا ده چې ربا مضبوط کی مونږ په لاره سما. لاره هدایت خود راته ښودلې ده، خو اوس هم پې مضبوط کی. دا ځکه چې مونږ تاسو انسانان یو ډېر زر اوډو را اوډو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان قلوب الناس بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان زړه د رب العالمین دو ګوتو ترمنځ ده، کما یلیکو بشانه. اړی را اړی سرنګ چې د رب خوښ شي. تاسو به سوچ کله یو بنده الله تسم ډیر جاړي، د شپې را پاسي تهجد تم د دې جړه نه ختميږي، او کله دې د رب نه دومره باغی شي چې خک کله نه فرمانی کوي د رب او دې یریږي نه. نو ګوره د انسان دا زړه دا اوړي را اوړي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څرنګه چې د نور د پاسه سپوږمۍ د پاسه رویز راشي او د سپوږمۍ او نور پټ کی، داسې د زړه د پاسم داسې پردې او راځي. مسلمان له پکار دی چې د دې غم کوي. څرنګه چې جامې زړیږي داسې زړه تربیت چې نه کې، د روح تربیت چې نه کې، دام خرابېږي. مونږ د خپل جسم د تربیت د پاره اعلی خوراکونه کوو. الکه جسم می کمزور دی، داسې یو ګرم شي یا طاقتور شي چې جسم می مضبوط شي. د جسم د زینت د پاره مونږ خسته خسته جامې اچو. دغه رنګي روح یو غذا غواړي، دا زړم یو غذا غواړي. دنه چې یو زړه دی د دې یو غذا ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. وې خلکو په بدن کې یو ټوکړه ده چې هغه تزړه وي چې دا ټیکو ټول بدن ټیک دی، دا خراب او ټول بدن خراب دی. لقمان حکیم قرآن حکیم کې تذکرم دا او یو سورتم دا هغه په نامه ده سوره لقمان. دا پیغمبر نو خو ډېر کمالي شخصیت و. سګړي کې چې کمال وی کمال الله نه خرابوي، الله یې اوچت ځای ته رسوي. دیو جنم محنت کول پکار دي. داسې بنوي چې زه به هم دې مرتبې ته ورسېږم او که نه زه بوډا سړی یم، اوس به زه څرنګې علم حاصل کړم، په ما وخت تیر دی. نه وختونه په چا نه تېرېږي. دکانداری مونږ څنګه په ټایم کوو؟ کله مونږ دا ونه ویلې چې دکانداری ټایم را باندې ختم دی. بوډاګان دکان کې ناست.
داسې د الله د دین د زده کړې دپاره مونږ همت نه بیلو. په کار دی چې غټه جذبه ولرو، او که یو کس ته الله یو جذبه ورکړې ده، په کار دی چې نور هم اوچت شي. علامہ اقبال مرحوم فرمائی تو عقاب ہے پرواز ہے کام تیرا، تو عقاب ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. کامیاب خبر ہے گڑے وی چلو تو باز ہے، عقاب ہے، ستا پرواز پا آسمانونو کی دے، واقعی دیر اوچت تل ہے، خو تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. برلا آسمان دیر پاتی دے. سڑے ہمت بنے بیلی اگر چوچت زیت رسیدلے، ہمت نورم زیاد بہر صورت خبرم دا کولا چی استقامت بدرب نغواڑے. قرآن چی اللہ فرمائی تاسو داوئی چی اہدنا الصراط والمستقیم، نمونگ تا خو اللہ ہدایت را کڑے. مطلب دا دے چی رب پدی دینو مضبوط کی اس دا سینا چی نندل تناسی سبالا اللہ دینے کی چرتا گرندی کلا اکڑی یا غی تناسی پزان بے اعتبار نہ کہو چما کی ڈر غٹ صلاحیت دے. مونگ پا دے لگو عمر کے غٹ مولیانو قتل جو گمراہ شوی دی. دا سی بسوک نہ وہی قرآن کی مثالو نہ راغلی، دسپی مثالی دا مولا سرا ورگڑے، دا ناکارا مثالو نی دا مولا سرا ورگڑی. دا ولی دیر مولیان گمراہ شوی دی. نو چو مولا گمراہ کے دے شی امی سڑنی چو گمراہ کے دے. دیو جنا رب نے بے ہدایت غواڑے، استقامت بغواڑے. دیو جنا علماء فرمائی کہ چاہتا اچانک مرگرا لے نو کنے کو دا غید پارا اوچت خوشخبری دا. اغدا سے چی دا گناہونو موقع ورطا ملاوہ نشوا، بس چی سرنگی ادشو چرا پاسے دو بس دے مارو. او گناہگار سڑی تا چی اچانک مرگرائشی، نافرمانا، باغی، بالمازا، نو آغی تا دیر غٹ زجروی، آغا دا رب پا گرفت کی رہشی. تو بھی توفیقو مرتا ملاو نشی اللہ را گیر کی. اللہ دی دا سے حالت کی مونگا نرا پاس رہی. نو استقامت با دا رب نغوارو چی ہمیشم دا دین سر قائم ہو ساتے. پسان بدو کی گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا خبر کولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر نو نبے اشعار ویل، خبازی اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی. حالانکہ قرآن کے اللہ فرمائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاغِرْ، اے خلقو پیغمبر شاعر نہ دے، شاعر دا شاعر کلام نہ دے. نو شاعر نو خو بازی ٹیم بے بازی اشعار ویل، وہ قیمتی اشعار. کم اشعار دی؟ غزو احزاب کی دا اشعار ویل واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے ربا کچرتا ہدایت مونگتا نوے کڑے نو نبا مونگ موس کڑے وے او نبا مونگ صدقات کڑے وے. پیغمبر دے اسے وہی ربا کچرتا ہدایت نوے را کڑے نو نبا مونگ موس کڑے وے او نبا مونگ صدقات کڑے وے. تا خطا ہدایت راکو. نو چھ پیغمبر دا سی خبری گئی موتا خدا ہدایت دیر سخت محتاج. قرآن کے چھے اللہ فرمائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. رب زما سڑا مکہ گا پس داغینے چماتا دے ہدایت راکو. نو ٹھیک شو مونگتا اللہ ہدایت را کڑے دے خو استقامت در اب نغوارو. مونگ چھ دا بار بار مسکی ویو اہدنا الصراط والمستقیم، اہدنا الصراط والمستقیم. دا دے دا پارا ویو چھ رب پا ہمیشم پا دین کلکو ساتی. بعضی مفسرین وی چھ ہدایت دو قسم دے، یو ایصال الی المطلوب دے، یو ارات الطریق دے. ایصال الی المطلوب دے تا وی چتا تا مثال کے طور پر سکو خی چھ دا منڈی لارا سبزی منڈی لارا چرتا دا
और सब्जी मंडई तो वजह सरंगे जम और तो वर्तवे राशा मणा चे बोधे जम लास ने उनी से या पर मोटरसाइकिल के ने और सब्जी मंडई ते और दन न के चदा सब्जी मंडई दा वर्षा देते हुए लिखीगी ईसाल इलल मतलूब मतलूब तरह सवाल न्यो हिदायत दा से हिदायत दे चित्ता बिल्कुल हिदायत द पास होद रही यो दा हिदायत दे यो इरातु त्वरीक दे इरातु त्वरीक से तो ता तो सुकुई चीज सब्जी मंडई लजम प कमल आर्शम तोर तदल तने हुए चरोर दासी बहुसी और ब्याबदासी रोड बवी और इनकलाब रोड बवी और दास बने से चौकई बराइशे और पसे बदिलक दिसे आखवा वर्षे सब्जी मंडई दा बूदी नत लो लार दे और सिर्फ सीधा का देते हुए लिखीगी इरात त्वरीक लारा खोदल हिदायत दो किस्म दे दगरन यो हिदायत द रब पलास के दे चे अगर ईसाल इलल मतलूब दे चित्ता उचित की वो बिल्कुल पे हिदायत दे उधर दा ताकत सिर्फ और सिर्फ द रब पलास के दे दा ताकत न दे यो मुला पलास के दे न दे यो इमाम पलास के दे हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलास के हम दा हिदायत निश्ता कद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलास के दा हिदायत वे दा अबू जहल और दा नूर कुफार बे रानी वले वे वो हिदायत दा पास बेक दले वे खुदा इख्तियार की नो खपल तरा अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुमरम रस्ता कड़ेरा सुमरम रस्ते कड़ेरा चियोजल दा टोल कुफार राजम अशवल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरल राल अबू तालिब ले चिजवी दी नूर मनका रुआरे दी नूर मनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल कोर तराग है नो अबू तालिब तर और तो ही बस का नूर जमदर न ला सखलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तर गुनौख खिलाड़े वे फरमाइल चे तरा समरस्त न के तम कवा खुजद आकार न पर एकदम कचरे दा टोल आरब जमायोलास के नूर की दी पबल्लास के स्पुगमई की दी मतलब इदा दे कपयोलास के दनवर निजाम रात की दी शमसी पबल्लास के रात कमरी निजाम की दी दा टोल इख्तियारात मालिक में की ब्याम दरब तौहीद न पर एकदम दा बयान नो त्रवर्त दिसी उन्हें चखपल कार कवा त्र चौकत च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तरगुनो उख खिलाड़े त्रवर्त हुई च नरशा बयान कवा ज नर गोरम पारब की चिता तसरुचत की सुमर गैरत कड़े पखपल रुआरा बांधे दासे गैरत बबल सुकून की दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चिचा सवेले नशवल अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बखल को रईसार कूबे वहलो उमर फारूक बखल को रईसार कूबे वहलो उस्मानी गनी मालदार शख्सियतों बावजूद खल को बहु आलो ओले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चाबर नशवल कतले ओले नसब यो नसब नरान खलक वर सरव वो काफिर अबू तालिब वो काफिर नूर दिस इखपलवान ख्वाही के ब्याम गैरत तो पखपल रुआरा और पखपल खानदान मांदी क्लक वलाड़ दासे खानदान बच सड़ी तत्सक कमाल वर्खकारी की चागा पखपल दखपल कसखपे हुए पकार दे चमरस दो की ओसुम पदे बाजे दे गुरुनो इलाकों की गैरत था च पखपल कस बांधे खकलक उदरी दलता खुद इखपल खानदान खपे हुई तो बद दिन कार के तब दिन कार तने पूरी दी हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था अल्लामा इकबाल मरूम फरमाए जबदनोर ने सिगिला कम खुद जमा खपी हुआ बाहर सूरत यो हिदायत दादे च बिल्कुल था प हिदायत द पास उदरई दा इख्तियार सिर्फ द रब पलास की दे द पैगंबर पलास की निश्ता कवे पल तरत बे हिदायत कड़े वे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल तر ته څه ویلو؟ قل یا امی اے زما تروایا لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ یوزل پا زبان باندی اوایا چی لا الہ الا اللہ پر وزد قیامت با دیز شفاعت کوم اسمری زن کا دن دی دے یوزل اوایا زبا دی شفارس کو ترورتا سے جواب ورگو لولا ان تعیرنی بها قریش لأقررت بها عینک اے کچری قریشو زو ملامتک ولمنا ما بستا سترگی پا دغا کلمی باندی یخی کڑی وی خو قریش برا پسی خاندی چه گورا اور نو یریدو غیرت راواغشتو کلمیون ویلا کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس کے ہدایت وے نو دے ترتا بے کڑے وے دے خول لڈیر قربانی کڑی دی دا ہدایت پیغمبر سم نشتا بل ہدایت دے ارات الطریق صرف لارا خودل او دا ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو خلقو تے لارا خودلے منتیم لارا خودلے دا حق دے دا باطل لے قرآن فرمائی انکا لتہدی الى صراط مستقیم اے پیغمبر یقیناً خاما خا ہدایت کوي خلقو تا پطرف دا لارے نیغی یعنی خلقو تے خے نیغ لارا خے یو دا ہدایت دے دا پیغمبر سراؤ خلقو تے لارا خود لے دا چه دا سم لار دا دا بد لار دا یو صحابی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصرناسو یو نیغا لکر خی والا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی دولی کرخی خی طرف توالی دولی کرخی گز طرف توالی سولی کرخی سلور لی کرخی یو دو دے طرف تا دو دے طرف تا یو سما لارا نیغ لارا نیغ لارا والا دوی دی خوالی دوی دی خوالی صحیح حدیث دے بے زو فرمائل پاغنی غلارے گو تکی خدا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے خلقو دا غلار صراطی مستقیم دا بس دانے غلارا دا سڑے دے سوچ کئی لاری ڈیری دی پا کم لار لار شم ہر کس خپل سودا خرسائی تب لارا پی جنے خلق پتہ نہیں پی جنے نن سبا الحمدللہ خلق لا کډیر علم نوی نو عقل الله ورکړه دې زکه جدید زمانہ دا دا دی ګمان کې نه راولي چې زب سکوم او چا پسې وزم آسان خبره ده چې قرآن و سنت چا بیانولو هغې پسې ځه اوس ته به دا وایې چې زه به قرآن و سنت څنګه پیژنم نو وروره تې ښه پیژندلی شي دا هدایت دی حدیث کې راځي لیلها کا نهارها اے خلقو د دین شپه هم داسې ده لکه ورځ دین شپه هم داسې ده لکه ورځ ولې نشي پیژندی تی پیژنې نه د دین شپم داسې ده لکه ورځ لکه دومره رڼا دین تی ولې نه پیژنې زمونږ استاذ به دا خبره کوله چې بازار ته دې بوزم ته ښه و بد پیژنې ته ښه و بد پیژنې بیکاره شي پیژنې اعلی شي پیژنې ښه ټماټر بیکاره ټماټر پیژنې ښه سبزي بیکاره سبزي پیژنې دا لاسې کې بعضو خلکو له الله دومره مهارت ورکړی وي چې دې پیو کې اوبه وام چې که نه بیا هم سپین وي کوانه چې هم سپین وي خو خلکو سره دومره مهارت دی چې داسې ګوته ورښکته کړي که نه وګورو وایي دې کې اوبه دي حالان کې رنګ اوماغه وي خو دی پیژني نو داسې پټکو والی هم وپېژنه یو هم پټکې والی بل هم پټکې والی وپېژنه
ترمامیټر در سدل تشتا او دلته نشتا. دا زمونږ اسې خبرې دي، په دې خبرو باندې مونږ دین نه ځان روسته کوو چې چېرته کور کې کینم بس دا خبرې کوه. علماو کرامو اختلاف جوړ کړی دی، مونږ چا پسې روان شي، بس کور کې یو سیټ طرف ته کېنه. په یو کې ښه بد پیژنې، په خوراکو کې ښه بد پیژنې، اعلی ګوړه او بیکاره ګوړه پیژنې، ښه چې او بیکاره چې پی د ګېډو په باره کې چې څومره خبرې دي دا ټولې پیژنې، او د دین په باره کې ته دا خبره وکړې چې زه نه پیژنم، دا ځان خلاصول دي. هر څه ښکارې دي قرآن و سنت. تا ته پته ده چې دین څه ته وایي؟ دین دې ته وایي چې الله یو خبره وکړي. مثال کے طور پر الله وی اقیم الصلاة، مز قائم کړئ. اوس به مز ته څرنګه قائم ہے چې څنګه دی وکړو؟ نه، د پیغمبر په طریقه به یې کوې، بس دغه دین دی. نو او که پیغمبر په طریقه دی مزونه کړو، اسې دی یو زمون کلی واقعه ده، یو تن زر زر مز کولو، نو بل تن ورته ویلی چې دومره زر مز ولې کوې؟ وایي هر ایک دا اپنا اپنا رفتار ہونده، هر ایک دا اپنا اپنا رفتار ہونده. وایي دا هر چا خپل خپل رفتاری. نو ګمان کې دا غتن دا دی چې په خپل رفتار به رواني مز به کوې. دې کې د رفتارونو خبرې نه دي، دې کې به ته ګورې چې د پیغمبر په طریقه ماموز وکړو که ونه کړو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لیصلی 60 سنه وما تقبل له صلات. یو تن به شپېته کاله مونځ کړی وي، یو مونځ به الله ته قابل قبول نه وي. سوال راځي دې تن خو مونځ کړی دی، بیا الله ولې نه قبلوي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي، د نبي په طریقه یې نه دی کړی. نو دین صفا خبره ده. قرآن چې څه ویلي دا دین دی، او څنګه به یې منې؟ د نبي په طریقه به یې منې بس. او چې ته وایې زه به اوس ښه مولا چېرته ګورم، ډاکټر پسې څرنګې ښه ګرځي، ښه سپېشلیسټ ډاکټر دې نه وي کتلی، ته نه صبرېږې. یو باندې ښه نه شي بل لځې، بل نه ښه نه شي بل لځې، تر هغې پورې ته نه ودرېږې څو پورې الله تعالی شفا نه یې درکړي. همت دې خو کلب نه دی بیللی. داسې دې ونه ویلې چې دا هسپتالونه بند پکار دي، یو ډاکټر هم ټیک میلاونه شو. داسې مولیانو پسې به هم ګرځې، حق و باطل به پیژنې، ښه و بد به پیژنې، محنت به کې، دین کې به کړاو کې، اله به ته حق ته رسېږي. که ته دا وایې چې زه به یو ګوټ کې کښېنم بس، که څه خبرې میلاوي شي ښه په ښه، او که میلاوي نه شوې پر ورځ د قیامت به رب ته وایم چې ربه زه نه پوهېدم. قرآن مخې ته دی، ما ته یو تن په خپله ویل، وی مولانا تاسو نه خو به الله ډبل تپوس کوي، او داسې کس راته ویلې چې کلمه هم صحیح به نه ورتله. ما ویل اوس دې ته ګوره، دی وایي چېرته به دی ګیرېږي؟ لکه نو په دې به تا ته څه میلاو شي؟ دا د خلکو خبرې دي. مولیانو نه به ډبل تپوسونه کېږي، نو تا نه به سنګل تپوس کېږي. د خلکو ګمان دا دی چې علم مه زده کوه، الله به درنه تپوس هم نه کوي. مونږ څومره عمر بیانات د علماو نه واورېدل، چېرته یو عالم دا ویلي چې پر ورځ د قیامت به یو تن پاسي او رب ته به وایي ربه زه نه پوهېدم، رب ورته ښه نه پوهېدې؟ هغه به وایي چې نه چي، وایي خزا جنت ته. چېرته مه اورېدلي یو ملا داسې ویلي چې وایي نه پوهېدم، ډایرک ورته وایي خزا الوګوله ځه. داسې به نه چې جنت ته ځه. نه پوهېدل پر ورځ د قیامت عذر نه دی چې زه نه پوهېدم. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعذر الله امران اخر اجله حتی بلغه 60 سنه. پر ورځ د قیامت هغه تن عذرونه رب ختم کړي دي چې کم تن تا رب العالمین شپېته کاله عمر ورکي، د هغې عذر الله ختم کړي. بس اوس نه وی چې زه نه پوهېدم. ته خو مشر وې که نه، تا خو به نوسو بچو ته چلونه ښودل، دا تجربې خو به دې بچو ته ښودلې، ته څنګه نه پوهېدې؟ سوچ کول پکار دي. مونږ کې اکثر مشران هم نازدي، لږ عمر بعد به دا کشران هم مشرانو سټیج ته رسېدلي چې سبا له دا ونه وایو چې زه به پر ورځ د قیامت رب ته دا ووایم چې زه پوهېدم نه.
حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دا اغتن عذر نمانی چش پہ تکال عمر ور کی دے ہوئی چیزن پویدم. یو عالم فرمائی اذا بلغت الاربعین فخذ حذرک، اے انسانا کلچ سلویخ کالو تورسیگی فخذ حذرک نو بیا یریگا چدا سے نا رب میرا اونے نیس 40 سال عمر کی دماغ پاخش بس دا تجربو اینڈ دے اخوام تجربے حاصلی کی دی کی شک نشتا خود دے سر پوری سڑے خط تجربے حاصلی کی. عالم فرمائی چھ سلویخ کالو تورسے کی بیا یریگا عذرونم دے رب مخت ختم شوال. یو کمکل سڑے رب تا عذرو کی چھ رب نا پویدم عقل دے نورا کڑے بیلا خبر دا مون خود سمنٹالان نہیں ہوں الحمدللہ اللہ عقلو نرا کڑی ہر تنو خیار دے خوبت پی جنی پکار دے چھ مونگ دن کم خوبت ہو پی جنی خلاصہ دے خبرو داتا نو مونگ تاسو ہر مانزکے چھ داویو اہدن الصراط والمستقیم نو دو مانی دی یو مانا دا چربا استقامت راکی پسملار پکگلار نا پسملار. بعضی خلق دا ابو جہل غنتی خبری کئی منو کستا دین حق وی کنا ما دی اللہ جہنم تبوزی وسادہ گولا داسی ہوایا کستا دین پا حق وی ما تا دی اللہ ہدایتو کی خیال دی کڑی وی بعضی خلق ہوتا یرا کتا پا حق وی ما دی اللہ غیر کی اللہ کہوئے چھ تا پا حق ہے ما تا دی اللہ ہدایتو کی. قرآن ہم دا خبر کڑے کچر دا حق وی ہے پیغمبرہ فامطر علینا حجارتا من السماء پا مونگ ماندی دی اللہ کانو بارانو کی اللہ کہتا اللہ بندی گانو دا سی ہوا ہے چھ دا حق وی مونگ تا دی اللہ نصیب کی دا خبر والے کے چھ پا مونگ ماندی دی کانو بارانو نا دیوش خدا دا جو حلاو خبری دی. نو مونگ تاسو برب نا ہدایت غوارو اہدن الصراط والمستقیم الہ العالمین مونگ مضبوط کی پسملار پنیغا لار باندی پکگنا خمونگ صراط مستقیم در رب نولی غوارو اے دا صراط مستقیم چھ ہر مسکی مونگ وایو چھ رب مونگ تا صراط مستقیم و خایا رب مونگ تا صراط مستقیم و خایا وجہ صدا دا خبر ذہن کے واچو. دا شیطان چھ دے کنا شیطان دا پسملار کی نیخا قرآن کے اللہ فرمائی کل چھ شیطان تا رب ویل رکشا زلیل شا زرو کہے گا نو شیطان رب تسیو ویلے فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. رب آپا کم وجد چز گمراہ کما رب ندے گمراہ کڑے دا شیطانی خبری دی شیطانم رب تویلیو تا گمراہ کم ربا رب نو گمراہ کڑے زانی پخپلا گمراہ مونگ دی ذہن کے دا نراولو چھ دا رب مونگ تا دا مستوفیق نرا کئی مونگ کے پخپلا اہل نشتا مونگ اہل دا مانزہ نیو مونگ اہل دا اللہ دا بندتوب نیو پخپلا اہل جوڑ کسان اللہ بدرتا ہدایتو کی رب رحمان دے خوزان دا رحم مستحق جوڑ کا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ قرآن ویلی دا رحم مستحقین آگا خلق دی چھ تقوائی ورکی نور خود رب رحمت فراخ دے زان اہل جوڑ کا رب بتاتا ہدایتو کی نو شیطان رب تویل رب تا چیزو گمراہ کا الان کہ رب نہ دے گمراہ کرے دا شیطانی خبری دی نو عزب سکو ہمارا با شیطان رب تا چیلنج ورکی لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ رب آزبا دے خلقو تکینما پسرات مستقیم کی پنے غلا رب اور تکینما دیو جن علماء فرمائی چھ شیطان پنے غلا رکینی خواہ چھ کلت صحیح عقیدہ ازدہ کے کنا شیطان بدر توی مانا دھنوی دین نہ دے خلق بدر تسوئی معاشرہ بسوئی کور بدے سوئی
مړه د عقل مني چې کله صحیح عقیده اپناو کې شیطان به درته وسوسې ورچي په سمه لار کینی چرسو سرګټ بل کا اس کا شیطان به درته ونه وایي چې دا بد کار کې هلکه دا خلک به څه کوي نه هېڅ پروا نه نه وسوسې ذهن ته راځي خبر هم نه وي ځان نه خو چې کله قرآن راواخلي دې ته به ځان داسې اخوا دېخوا ښکاره شي چې په بل دین لاړ نه شم دا ولې شیطان دلته کینی دا ډېر تاسو به اورېدلي دا کم چې نشه اور خلک وي نشې چې کوي هغوی وایي زه د زړه نه صفا یم وایي که نه وایي وایي مونږ د زړه نه ډېر صفا یو دا حقیقت وایي شیطان صحیح زړونو ته راځي وسوسې ورچوي د دوی زړه بالکل صفا وي شیطان کار څه دی دوی په خپله د شیطان یاران دي دې زړونو ته واقعي شیطان نه ځي دا صفا سوتره شیطان د علماء کرامو د احادیثو نه استدلال کړی چې وطن ته وسوسې ډېرې راځي اودس کوي وسوسه ورله راځي دا ځای خو به نه یې وچ شوی موز کوي هلکه موز به مې 3 رکاته کړی که 4 به مې کړی یاره دا صورت ورکې ما وویلو که ومې نه ویلو چې کله یو تن ته داسې وسوسې راتلې په ټکه دې پوه شي چې ما کې ایمان دی دا د ایمان علامه ده شیطان ایماندار سړي ته وسوسې اچوي چاته چې وسوسې راتلې په ټکه دې پوه شي چې زه ایماندار یم د دې دا مطلب نه دی چاته وسوسې نه راتلو هغه به ایمانه دی خو هغه خلک چې هغوی ته شیطان مسکال هم نه ورکوي اشاره هم نه ورکوي په ټکه دې پوه شي چې بس زه یار یم قرآن کې الله فرمایي دوستی به شیطان سره نه کوي دوستی د شیطان سره سي چې شیطان ورته یا خوا لاړ شه دی یا خوا لاړ شي چې وایي دې خوا لاړ شه دې خوا لاړ شي دوستی به شیطان سره نه کوي انسان دی مسلمان دی انسان غلطی کا پتلا ہے ڈانچہ دا خطا کی گی خو لیکن یارتوب اور سره نه کې بار صورت شیطان په صراط مستقیم خلقو تکینی نی غلار کې بدر تو وسوسه اچي تب سکے تب رب نے ہدایت غواړي اهدنا الصراط والمستقیم رب او قیام تلارنیغا او دوی مماندا چربا قائم کا ما مضبوط کا پسرات مستقیم باندې کاسی سڑے دا سے معنی کئی چھ رب العالمین ما تسم لارو خائے نو سوال رازی ولی رب چھ قرآن کریم تک کے نولی نو ولی دا سملار ندسا دام سملار دا کنا بیا ولی رب توی چه دینا صراط المستقیم مستودر دے او بیام انسان داوی اهدنا الصراط والمستقیم رب ما تلارا و خیر رب خودر تلارا خودلی مستولاڑی بیا ولی دا دعا کے علماء فرمائی ہدایت دانا دے چھ تو مستودر دے ہدایت صرف دیتا نوی چھ تو قرآن تک ناستے ہدایت دیر مرتبی دی مثال کے طور پر تو قرآن کریم ترالے کے ناستے دا یو ہدایت دے اس بدرم نورم ہدایت غواڑی اهدنا الصراط والمستقیم ربا اس داوری دو توفیق راکی چواورم دا سنا چرا لے خوب سوچونا دا بل زے کے جسمی ہونا و روحی ہونا جسم میں دلتا دے لیلا و دا مجنون کی سی روح میں بل چرتا دے دا سی شے بنی رب نبا بیاں ہدایت غواڑی چھ رب دا اوری دلو توفیق راکا خچواو دری دلو بس نا بیا بوے اهدنا الصراط والمستقیم ربا اس دا عمل توفیق راکی عمل با دا رب نغواڑی دا دیسی نچے بس درجات دا ہدایت ختم شوال اس چلو عمل دی موکو عمل توفیق کی با بیام دا ہدایت دا رب نغواڑی چه ربا دی عمل باندی استقامت ہم راکا مضبوط والے راکا دا سنان نن یو روز میں درسو کڑو
یو ورځ مې مونځ وکړو بس بیا چوټي شوه. زموږ د کلي واقعه ده، یو تنو چېرته مونځ به یې نه کولو، نو د اختر په ورځ یاده چا ورته ویلي چې ګوره لیلة القدر شپه ده او ډېره مبارکه ده، راشه مړه یو مونځ وکړو. دا چې وکړو پسې چلی جومات ته بوتلی، چې مونځ یې کړی په سبا له اختر و. نو یو چې اختر مونځ یې کړی دی نو قدرت کارو په هغه ورځ د جمعې مونځ مو. نو ټولو ورته ویلې راځه چې اوس جمعې مونځ له ځو. یاره چوټي موټي ورکې نشته، نو بیا به د چوټۍ غم کې. داسې شعر هم دی وہی اس کو چوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. هغه خلکو ته چوټي نه ملاویږي چا ته سبق یاد وي. مثال کے طور پر مونږ د درس ابتدا وکړه، او زمونږ چوټیانې ختم، مخکې موقع به وې، خو چې کله د دین کار کې بیا به دا نه وې چې اوس به زه څه کوم چوټي، نه بس چوټیانې ختمې. نو استقامت هم دې ته وایي چې ربه اوس دا کم عمل چې مې وکړو په دې راته استقامت را نصیب کړي. اهدنا الصراط المستقیم. مخکې ما دا خبره کړې وه چې یو عالم فرمایل چې ہمارا تو کوئی سنتا نہیں، جب سنتا ہے تو مانتا نہیں، جب مانتا ہے تو عمل نہیں کرتا، جب عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں کرتا. واوري خبره منې به چې ودي منله عمل به پکې، چې عمل دې پې وکړو بیا به نورو تم رسوي او د الله د رضا دپاره به کې. دا ټول د هدایت مرتبې دي. هر وخت به د رب نه هدایت غواړو، ځکه هدایت ورکولو والا صرف اور صرف رب دی. قرآن کې چې څومره ځایونه کې ته ګورې همدغه خبره ده چې خلکو هدایت صرف اور صرف د رب نه غواړئ. نو ځکه مونږ وایو بار بار په مونځ کې اهدنا الصراط والمستقیم، ربا اخیا مونږ سمه لار، صراط والذین لار د هغه کسانو انعمت علیہم چې تا په انعام کړی دی په هغوی باندې، غیر المغضوب علیہم نو غضب کړلی شوی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه هغوی ګمراهانو. دکې دوه معنی کولی شي. یو معنی دا کوم چې مونږ وکړه چې الہ العالمین مونږ ته هغه خلکو لاره وښیه چې په کم خلکو باندې تا انعام کړی دی، او د هغه خلکو لاره راته مه ښیه چې هغوی مغضوب علیهم دي لکه یهود، ولا الضالین او نه نسوارا. خلاصتاً دا چې مونږ تاسو وایو ربه هدایت راکړي، نو الله فرمایي بیا هدایت داسې غواړئ رب دا هغه خلکو لار راته وښیه چې تا په انعام کړی دی. انعام تا ولا علم هم ورکړی و عمل دې هم ورکړی. رب هغه رنګ خلکو لار راته وښیه، د هغه رنګ خلکو لاره راته مه ښیه چې هغه ګمراهانو یهود چې علم ورسره و خو عمل ورسره نه و، ولا الضالین رب داسې خلکو لاره هم راته مه ښیه چې عمل ورسره وي خو علم ورسره نه وي. نو دا ښایسته دعا ده. ګوره په دې کې مونږ ته د دعا طریقه هم ښیي. دې وجې نه سورة الفاتحه ته تعلیم المسأله م وایي، تا ته د دعا طریقه ښیي. انسان به څرنګې دعا غواړي، ربه استقامت راکړي، ربه ما ته رو رو هدایت راکړي، ربه د هغه خلکو لار راته وښیي چې تا په انعامات کړي دي، ربه د هغه خلکو لار راته مه ښیه چې هغوی سره علم و خو عمل نه و لکه یهود، او ربه د هغه خلکو لار هم راته مه ښیه چې هغوی سره عمل و خو علم ورسره نه و لکه نسوارا. دا ښایسته دعا ده. انشاءالله د دې به مخکې تفصیل کوو که زندگی وه. یو تن دعا کړې، نور ملګرو بار بار د دعا اپیل کړی، دعا وکړئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا. کمزے پورے چاوازی چالا سنو پر تکڑی دی الہ العالمین شریح حجتون قبول و منظور کا. الہ العالمین دا حضر جمع گناہون معاف کا، درجات والا بلند کا. الہ العالمین دا قدمون دا ایمان پتلی کے واچوے. الہ العالمین دا الگ ساتھ رات پڑیر بدل کا.
الہ العالمین دا لک ساعت راته په ډېر بدل کا. الہ العالمین چا چې د دعا اپیل کړی دی، الہ العالمین نور کم داسې ملګري دي چې زړه کې یو ارمان نیولی دی، یو حاجت نیولی دی، الہ العالمین تعلیم بذات الصدور شرعي حاجتونه قبول و منظور کا. الہ العالمین ممکن ناس خلق کم بیماران دي یا د چا اقربا بیماران دي، الہ العالمین تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کا. الہ العالمین د چا اقربا وفات شوي دي قبرونه د جنت باغچې وګرځوه. الہ العالمین همیشم د غرنګ قرآن و سنت خادمان لرا. الہ العالمین همیشم د قرآن و سنت خادمان لرا. الہ العالمین که په ژوند کې خیری ژوند راکې، الہ العالمین که په مرګ کې خیری مرګ راکې. الہ العالمین او کلم دنیا نه رخصته عظیمی کلمې سره مونږ رخصت کا چې په زبان هم د عظیمه کلمه جاری وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.